الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين على عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله اللهم أجرنا من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم صغيرا كبيرا طول معافك قصدا عمدا سهوا يا طول معافك الله تدعو جهنم شر كبير وحفظتك الله تدعو جهنم كاميابي كاميابي ونسيبك الله صبر ذنوب وشرعت حالة الإسلام في دنيا نتريد الله تطول مغفرة نسيبك الله قبرنا برحمة أنوارات نازلك الأعلى درجات ونسيبك القرب وجوهك زي ونسيبك الله صبر وشرعت ونسيبك يا الله تعالى الذي سعيد بصر وكسلامات وصالح هر قسم مصیبتونو نه غمونو نه دنیوي مخربینو زموږ د ټولو حفاظت وفرمایي زموږ د دې مشرانو جان مال اولاد صحتونو کې برکت واچوي یا الله څومره څوک دیني مدارس مراکز مساجد علما طلبا مسلمانان د ټولو حفاظت وفرمایي خصوصا د ملک پاکستان حفاظت وفرمایي الله موږ ټولو ته علمي ترقي را نصیب کړي الله زموږ په جان مال او صحتونو کې برکت واچوي ډېر ملګري داسې دي د دعاګانو نیولي الله دغه هر مشکل ستاسو علم کې ټول مشکلات ختم کړي د چا باندې د قرضونو معامله الله قرضونو نه اخلاص کړي الله د چا د بچو مسله الله دې کمال صالح بچو الله ورکړي د چا بچی الله دې کمال صالح تربیه کړي دغه شان قرآن خانه کې الله زموږ بچي زموږ د سترګو اخوان جوړ زموږ لپاره یا الله د آخرت د نجات سبب وګرځي الله د خپل رضا د نجات سبب وګرځي الله علمي مالي وسعت را نصیب کړي هیڅ چاته محتاج نه کړي یا الله ما شومان او قرآن کوی سره زموږ
نصیب کی دې باندې سمجھ فهم ور نصیب کی یا الله دې بهترین د وخت علما جوړ کی یا الله بهترین ډاکټران انجینران دې جوړ کی داسې ډاکټران انجینران چې الله ستا معرفت او د حاصل وي موږ ټول ته الله خپل معرفت نصیب کړي زموږ دا مدرسه د الله کوشش کوو چې د الله یو لوی اداره کړي دې کې څه رکاوټونه دي ختم دې ضرورت د خپلو غیبو خزانه خپلو کړي زموږ د اعمال ټول محنت دی الله دا په ډېر څه قبول کړي الله استقامت دې را نصیب کړي په اعمالو کې اخلاص را نصیب کړي یا الله دا رمضان نصیب کړي دې رمضان انوارات موږ ته نصیب کړي دې کې الله د مغفرت اعلان کیږي په هغه کې زموږ په مغراوالي الله د غافل په زمره کې داخل مکه یا الله د پړ په خره کې د شهادت په وخت کې دا کلمه عظیمه را نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله